نن هر سړی را پاسې قاتل یې څوک دی، قاتل یې څوک دی، قاتل یې څوک دی. زه درته قاتل ښیم، ما ته د حضرت شیخ صاحب قاتل معلوم دی. حضرت شیخ صاحب قاتل هر هغه انسان دی چې د هغه پټکې سپي ته په سر کړی. د حضرت شیخ صاحب قاتل هر هغه انسان دی چې د هغه تصویر نه د خر تصویر جوړ کړی. د حضرت شیخ صاحب قاتل هر هغه مسلمان دی چې هغه د حضرت شیخ صاحب سر راغستی او دا یې خنزیر ته ور په سر کړی، چا چې د هغه تصویر خلاف غلط استعمال کړی، چا چې د هغه پټکې غلط استعمال کړی، چا چې هغه خلاف په میډیا باندې پوسټ کړی دی، او چا چې د هغه خلاف په دې مهم کې حصہ اخیستی ده. هر مسلمان چې په دې مهم کې د حضرت شیخ صاحب خلاف حصہ دار ګرځېدلی، دا د حضرت شیخ صاحب قاتل دی. د ده د لاسونو نه د حضرت شیخ صاحب وینه ساسي، د هغه دا پټکې په وینو لمبېدلی. دا د دې خبرې ثبوت د مسلمانه چې دا پټکې ته سپي ته ورپسرو، دا پټکې ته خنزیر ته ورپسرو، دا پټکې ته بل حیوان ته ورپسرو، تا د دې پټکې توهین کو. دا پټکې چې په کوم سرو باید چې هغه سر نور دلته په دې ځمکه نه وی پاتې شوی، باید چې هغه شخصیت مستحق نور دا مسلمان نه و پاتې شوی، او دا شخصیت الله د دې دنیا نه اوچت کړی وی. دونه مو د حضرت شیخ صاحب ګستاخي وکړله، د هغه توهین وکړو، د هغه د پټکي توهین وکړو، د هغه د تصویر پسې تاسو خندا وکړله چې نور رب هم خفه شو. او خپل هغه محبوب شخصیت چې مرجع د طلبه وه، هغه محبوب شخصیت چې خادم د احادیث و، هغه محبوب شخصیت چې هغه د لوی تعداد د درس حدیث د طلبو دپاره استاد او مدرس حیثیت لرو، الله خفه شو، خپل هغه محبوب د دنیا نه اوچت کو، هغه ولی د دنیا نه اوچت کو. ما ته محرومه پاتې شو. نن ما ته منبر خالی پروت دی، نن ما ته د جماعت محراب خالی پروت دی، نن ما ته مسجد خالی پروت دی. زما یو ویډیو به د میډیا په سترګو تاسو کتلی وي، کله چې زه مسند ته لاړم، د مسند په خوا کې طالبان دی را سره و، طالبان ولاړو جړلې، د هغه طالبانو الفاظ او کلمات د هغوی د دشمن خلاف او د قاتلانو خلاف به دعاګانې په هغه ویډیو کې ریکارډ شوي د دنیا واورېدې. دا ویډیو مې شیر کړې ده. خو د هغې نه وړاندې چې کله مونږ نه وتلي، حضرت شیخ صاحب چې څنګه اطلاع کلاس ته ورسېده چې شهید شو، دې طالبانو اودسونه کړي وو، دې طالبانو په سینه پورې کتابونه نیولي وو، دې طالبانو درسګاه ته ځان رسولی وو، دې طالبانو خپله مطالعه برابره کړې وه، دې طالبانو په میز باندې یخې کتابونه او په مسند باندې ناس خپل دغه درس او د محدث او د خپل دغه مدرس انتظار کو چې لږ ساعت پس به په دې دروازه را دنده کیږي. قال الله قال الرسول نه به د احادیثو ابتدا کیږي. وبسند المتصل منا الى امام الحمام محمد بن اسماعیل وبه قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. د اوازونه بنن دغه دور حدیث دغه کلاس او دغه عمارت درو دیوار کې به دا اوازونه نن کیږي. حضرت شیخ صاحب به تشریف راوړي، زما طالب کتاب ته ناست د انتظار کوي، زما شیخ خپل د احادیثو مطالعه برابره کړي، په مزغو کې خپله مطالعه کېنولې ده، خپله مطالعه او په احادیثو باندې خپل علومي دا د مختلفو کتابونو نه راجمع کړي، غونډه شپه یې په مطالعه کې تېره کړې ده، سهار را پاڅېدلی، غسل یې کړی، جامه یې پاکه اچولې ده، پټکې په سر کړی دی، خوشبو یې لګولې ده، ځان یې مزین کړی، ځان یې معطر کړی، هغه د خپل کور نه ووتو. دونه فاصله نه ده. اسلامي جمهوریه پاکستان د مسلمانانو ملک دی، په هره چپه کې مسلمان اوسېږي، کافر دلته نشته، هندو دلته نشته دی، سکھ دلته نشته، دلته د علماو خلاف داسې څه قسمه مهم نشته دی. هغه پر امن چې 40 کاله په دې لاره تېر شوی، دغه دور حدیث ته ځان رسولی، دلته نه درس حدیث کړی دی، د خپل روټینګ مطابق د هغه سیکورټري ګارډ هم پر امن دی چې موږ خو کلونه په دې لاره سفر وکړو، موږ خو کلونه په دې لاره تېر شو. د حضرت شیخ صاحب نه دشمنان شته، نه مخالفین شته، نه پې څوک ګولۍ چلونکی شته. هغه احادیثو د مطالعې نه برپور خپل مازغه دا یې برابر کړي او ځان یې معطر کړی، دی د کوره راووته، درس حدیث ته ونه رسېده او په لاره کې د هغه مزغو نه وینه راساسي. په کومو مزغو کې چې د احادیثو مطالعه برابره کړي، د کومو مزغو د مطالعې نه یې اوس په دور حدیث کې د درس ورکولو اراده کړې ده. طالب ته په دور حدیث کې اطلاع ورسېده چې تا خو کتاب برابر کړی، تا خو اودس هم کړی، تا خو خوشبو هم لګولې، تا خو خپل استاذ ته هم په انتظاري، خو ستا استاذ د چارسدې په ځمکه د مسلمانانو په حته د کلمګو مسلمانانو په ځمکه باندې بایروډ پروډ پروت دی او شهید شوی دی. هغه طالبان په مسند را پرېوتل، څوک یې تکیه ښکولی، شیخ صاحب مسند ښکولی، څوک د هغه ډکس ښکولی، څوک د هغه میک ښکولی، او طالبان لګیا دي جاړي. تاسو خپل منصوبه پوره کړله، رب ته به څه جواب ورکوئ؟ تاسو به الله ته پیشې نه کوئ؟
تاسو به خدای ته حاضری نه کوئ. آسان کار دی تصویر استعمالول. زما تصویر هم بېګاله استعمال کا، زه تا نه پوښتنه نشم کولی. آسان کار دی، د بل یو شیخ تصویر راواله غلط استعمال کا، شیخ تا نه پوښتنه نه کوي. قسم مې د رب په ذات وي که تا ته بددعا هم وکړي، زما د قسم د رب په ذات وي که هغه ستا خلاف په عام نجي مجالسو کې په خپل خلوت کې هم ستا خلاف خبره وکړي، یا میډیا یا د ممبر په بیان کې یا چرته په جلسه کې ستا خلاف د عالم خبره وکړه، یو بل محدث راوچت کا. اوس هم محدثین شته دی، دا ځمکه خالی کېږي نه، اوس هم محدثین شته دی، راواله د هغه خلاف مهم استعمال کا. خو زه تا نه صرف دا پوښتنه کوم چې دا تصویر غلط استعمالول دا خو اسانه ده، دا پټکې سپي ته ورپسرول دا خو اسانه ده، خو ته به رب ته نه ځي، ته به خدای ته نه ودرېږي. نن ته هم د میډیا په سترګه ما نه پوښتنه کوي چې ستا د شیخ قاتل څوک دی؟ زما د شیخ قاتل تی. ستا د شیخ قاتل څوک دی؟ زما د شیخ قاتل تی. چا قتل کړی؟ تا قتل کړی. د چا په لاسونو وینه ده؟ ستا په لاسونو وینه ده. تا ولې غلط تصویر استعمالو؟ دا ته ما چغې وایستلې، څونه مهم ما چلولې د میډیا په سترګه. ما په دې ممبر مې خبره کړې، هلته په جلسه کې مې خبره کړې ده، دلته په درس کې مې خبره وکړله چې مه کوئ. حضرت شیخ صاحب دونه غلطه خبره نه ده کړې. مونږ ته د حالات ښکارېدل، مونږ ته دا قوم معلوم دی، مونږ ته دا ملک معلوم دی، مونږ ته د دې ملک ادارې معلومې دي، مونږ ته خپل استادانو ته مخامخ شوي خطرې معلومې دي، مونږ ته ستاسو دا چلېدلې مهم پسې وروسته خپل خطرې دا مونږ محسوسوه، دا مونږ ته معلومې دي، محنت مو درته کړی. مه کوئ تاسو بیا هم غلط تصویر غلط استعمالوه. فخر مو کوه په هغې باندې. ای زما د شیخ قاتله، ته چې د ملک په هره خطه کې ناسي، او ته چې په هر ملک کې ناسي، او ته چې څونه مطمئن ناسي، او نن ته ما سره همدردي کوي، ما سره تعزیت کوي، او ته هم زما سره دا پوښتنه کوي چې د شیخ قاتل څوک دی؟ زما د شیخ قاتل دی. دا بیله خبره ده، زما تا ته رسۍ نه کېږي. قسم مې د رب په ذات وي که مې تا ته رسۍ وشوه اولنی قاتل یې ته یې، زه به تا قتلوم. زما تا ته رسۍ وشوه اولنی قاتل یې ته یې، زه به تا نه پوښتنه کوم. تاسو به ما نه په خیبر پښتونخوا کې او په ملک پاکستان کې خورز ونه وینئ. دا یاد ساتئ، یاد ساتئ، دا به خورز تاسو ونه وینئ. دا یاد ساتئ ځان سره چې د زینت المحدثین د شیخ ادریس صاحب غوندې کې نور الله مرقده شخصیات او محدثین دلته شهیدان کیږي او د مسلمان په لاس شهیدان کیږي. نو زما رب 35,000 کسان د دغه قوم نه پوره کوي، نو الله به د رب غصه سړیږي چې تاسو زما محدث او زما محبوب او زما د پیغمبر د احادیث عالم ولې شهید کړي. ته وایې دلته به امن راشه، زه به عالم قتلم، امن به نه راځي. دونه بد امني به راځي، دونه بد امني لکه د ارو د لاندې به تېرېږي او خدای به مو قتلوي. 35,000 به د هر عالم په سر باندې خدای تاسو نه پوره کوي. څونه علما دلته شهیدان شو، څونه قرضداري یې د رب چې تاسو نه به دا خلک رب پوره کوي، څونه قرضداري یې تاسو چې د الله تبارک وتعالی د غصې د سړولو دپاره دا قتلونه به په دې حته او په دې ځمکه باندې کېږي. ته وایې چې د عالم د امن خبرې نه کوي. ته ما قتلوه زما د امن په باره کې چې زه ته ما نه د امن مطالبه کوي، ته ما قتلوه، زما په بدله کې به تا نه خدای 35,000 نور قتلوي. ته ما نه امن غواړي، ما نه که امن غواړي ما له امن راکړه. ما نه که امن غواړي زما شیخ له امن ورکا، که ته ما نه امن غواړي زما د مسند محدث له امن ورکا، که ته ما نه امن غواړي زما د پټکي له امن راکا. که ما له امن راکوي او ستا په لاس زه نه قتلېږم ته به په امن کې، او که زه ستا په لاس قتلېدم دا یاد وساته. ګورې تا ته امن نشي میلاوی دی. زما د یو عالم په قتل کې به 35,000 در نه پوره کېږي، زما د یو عالم په قتل کې به 15,000 در نه پوره کېږي. د امن ورځ به ونه وینئ، چېرته به په دې نړۍ تاسو امن ونه وینئ. دا یاد ساتئ.